او دا علي رضی الله تعالی عنه چې کله د مور په ګېډه کې نو دا د نبی اسلام مبارک د تر زوی مو چې کله به نبی اسلام مبارک د خپل تر کور ته راغی او دا علي به د مور په ګېډه باندې مور حمل مور به ودرېده نبی اسلام مبارک ورته فرمایي ودرېږه ما تا ته تکلیف دی تا ته حمل دی او د حمل تکلیف ما ته پته لګېږي ته مه ودرېږه مورې ورته جواب کې وایي د الله رسوله زه په خپله هم نشم ودرېدی لیکن زما چې کوم حمل دی زما چې په ګېډه باندې کوم بچی دی زه چې ناسته یم تاسو تشریف فرما چې دا بچی ما په بره باندې وایي زه په خپله نه ودرېږم د دې بچي د برکت نه ودرېږم تا ته دویمه غټه خوشحالي په والدینو باندې دا د اولاد د واده خوشحالي ده او دا خوشحالي به برقرار هله پاتې کیږي چې دا د آقای نامدار محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم مبارک په طریقه باندې وشي نو هله به خوشحالي برقرار پاتې کیږي لکه څنګه چې تاسو دا مجلس وینئ ورنه اکثر مجالس د نکاح او د ودونو که تاسو وګورئ شپېله پکې اجلاګان راغلي ډمان راغلي رباب منګي والا راغلي دې دپاره چې د مجلس کې سر پیدا شي او په دا واده کې خوند پیدا شي نو زه خبره کوم چې کم خوشحالی الله تا باندې د نکاح راوستی ده گویا دا خوشحالی په مخ ته ځمکه باندې دا ستا دپاره خوشحالي هم ده او عبادت هم دی خو په دا خوشحالۍ کې چې تا باندې د الله د طرف نه ده په دې کې ټوله شپه ته اجړاګان وګډې ډمې وګډې رباب منګو والا راشي نو الله وی ما تا باندې خوشحالي راوستی ده او ټوله شپه ته زما په چیلنج کې مانه تا ما ته چیلنج که هغه خوشحالي تا په ګناه باندې بدله کړه د ما محترم خو مونږ تاسو دا سوچ نه دی کړی مونږ وایي چې خوشحالي د واده دی خو تا دا سوچ نه دی کړی چې دا واده خو عبادت دی زما محترم لکه مثال ورکوم یو انسان مونځ ته ودرېده د موبایل زمانه ده او دی په موبایل باندې ګانه ولګوي او هغه ګانه جیب کې واچوي یو مونځ ته ودرېږي تا نه تپوس کوم دا مونځ قبلیږي که نه قبلیږي دغه رنګې واده هم د زما محترمو دا عبادت دی او په دا عبادت کې ته ډنګ ټکور وکې بیا دا خوشحالي برقرار نه پاتې کېږي زما محترم اوس دا خوشحالي به مونږ څنګه منعقد کوو دا خوشحالی به ته د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک زندگی وګورې د هغې د کور زندگی به وګورې د نبی اسلام مبارک د ودونو زندگی سیرت به وګورې چې زما پیغمبر واده څنګه کړی دی زما پیغمبر نکاح څنګه کړی دا زما پیغمبر خپلو بیبیانو سره نکاح څنګه کړی دا زما پیغمبر خپلې لوریانې په نکاح باندې څنګه ورکړی دی زما پیغمبر د صحابو نکاح ته حاضري څنګه کړې ده د ما محترم دا به هله پته لګېږي چې ته د پیغمبر سیرت وګورې راشه د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک لور ده چې سیدة النساء باندې یادېږي فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها چې کله نکاح وه وی عمر فاروق او بکر صدیق صحابه راله نبی علیه صلات وسلام مبارک ته پیشکش وکړه د نکاح د الله رسوله دا لور موږ له په نکاح راکړه نبی علیہ السلام مبارک خاموشی اختیار کړه په دې کې شرم نشته چې تا ته څوک وایي ما له لور خور په نکاح راکړه دې کې شرم نشته ښه موږ ورې په دې خفه کېږو که چا راته دا ووې بهی ما له ستا خور یا لور په نکاح پکار ده د پښتنو په معاشره کې دا موږ ته کنځل ښکاره کېږي الله دې معاف وکړي راشه د پیغمبرو د صحابو زمانه وګوره نبی علیہ السلام مبارک خاموشی اختیار کړه صحابو علی رضی الله تعالی عنه ته ووې چې تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه د خپلې لور
نکاح وغواړه چې دا الله رسول ماته په نکاح وی علي رضی الله تعالی عنه د نبی اسلام مبارک دربار تراغه اوس توجه کوي چې نکاح د نبی اسلام مبارک د لور څنګه کیږي چې زمونږ په زندګۍ کې دا راشي چې مونږ هم د خپل اولاد نکاحګانې د نبی اسلام مبارک په طریقه باندې کو الله به برکتي زما محترم وی علی رضی الله تعالی عنه راغه نبی اسلام مبارک دربار تراغه وہ خاموش تھے نبی اسلام مبارک تا خو پتہ لگیږي چې علی څنګه راغلی دی علی رضی الله تعالی عنه ورته وې د الله رسوله د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ماته په نکاح راکړه او علی داسې صحابي دی چې دا د نبی اسلام مبارک په غیږه کې لوی شوی او د دې یو خبره ولې نه کوم نبی اسلام مبارک او فرمایل انا دار العلم انا بیت العلم وعلی بابها زد علم دروازه او دا زد علم منکور او دا علی د علم دروازه د زما محترم او دا علی رضی الله تعالی عنه چې کله د مور په ګیډه کې نو دا د نبی اسلام مبارک د تر زویمو چې کله به نبی اسلام مبارک د خپل تر کور ته راغی او دا علی به د مور په ګیډه باندې مور حملو مور به ودرېده نبی اسلام مبارک ورته فرمایي ودرېږه ما تا ته تکلیف دی تا ته حمل دی او د حمل تکلیف ما ته پته لګېږي ته مه ودرېږه مورې ورته جواب کې وایي د الله رسوله زه په خپله هم نشم ودرېدی لیکن زما چې کوم حمل دی زما چې په ګېډه باندې کوم بچی دی زه چې ناسته یم تاسو تشریف فرما چې دا بچی ما په بره باندې وایي زه په خپله نه ودرېږم د دې بچي د برکت نه ودرېږم تا ته بیا زما پیغمبر د علی رضی الله تعالی عنه په باره کې او فرمایل کرم الله وجهه الله دې د دې علی مخ مبارک کی او دا علی دې مورې یو پیره طواف کو د بیت الله نه چې درد ولادت پر راغی بیا داسې بیت الله کې آبادیم نو مورې بیت الله شریف ته وردن نشوه او علی رضی الله تعالی عنه د بیت الله شریف په کوټه کې دنګ پیدا شو د ما محترم علی رضی الله تعالی عنہ نبی اسلام ته وی د الله رسول لور دې په نکاح غواړم توجه کوي خبره ته نبی اسلام مبارک ورته هیڅ او نو صرف ان شاء الله ورته او فرمایل چې ان شاء الله وی دا علی واپس راغی او صحابو ته وی ما تاسو ته نه وی چې زه تاسو ولې وړاندې کولم هغه ورته وی نبی اسلام مبارک سو او فرمایل وی هیڅ ونه صرف ان شاء الله وی صحابو ته وی ظالمه مبارک شه د پیغمبر ان شاء الله آی مبارک شه تا ته فاطمه الزهرا ګویا نکاح باندې مې لو شو د ما محترم اوس چې نکاح دا د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها نبی صلی الله علیه وسلم مبارک نکاح پڑھاوی او مختصر ساده غوندې نکاح دا مہر پکې 400 درهم مقرر کړه هیڅ جهیز هیڅ معنی دغه نشته چې مونږ خو الله دې معافي کړي د پښتنو معاشره ده مونږ وایو 15000 او 10000 به پسې میاشت لیکي څه دپاره دې دپاره که خفه شوه نو دا به ورکې ګویا تا وله مخکې د خفګان سوچ کړی دی الله دې معافي کړي دونه واپس ځمکه ولیکه راشه د پیغمبر د کور واده وګوره زما محترمو علی ته ګویا په یو جوړه کې په نکاح کړه و مقابله کې جهیز کې هیڅ نشته یو 3 بالښتونه دي 2 طلایانې دي یوه پیاله ده یوه مشکیزه ده او یوه جرنده ده اوړه چې پې دغه کوي لاس والا فاطمه الزهرا یې رخصت کړه کله چې د علي ګویا خپل کورم نو په کرایه باندې کور ونیو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها کور ته راغی او اواز یې ورته وکړه فاطمه
اوبه راوړه فاطمه الزهرا یو جام کې اوبه راوړې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په هغه اوبو کې نبوت والا لاړې واچولې بیا ورته وی د دې نه اوسکا فاطمه الزهرا اوبه اوسکلې بیا ورله په سینه باندې چړکه وکړې بیا ورته وی شاکا په شا باندې چړکه وکړې بیا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په یو روایت کې راځي چې دې دواړو ښځه او خاوند د دغه اوبونه اودس وکړه زما محترمو دا پیغمبري طریقه ده او گویا نبی علیہ السلام مبارک دعا وکړه هیڅ نو نه پکې ډنګ ټکورو الله دې معافي وکړي نه مطالبې وې اسانه نکاح وه او گویا د صحابو نکاح هم داسې و د ما محترمو چې د دې امت لپاره یو عبرت دی او نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې ټولو نکاحګانې صحابو داسې په ساده انداز کوه ځکه چې کوم ځای کې نکاح ارزانه شي زما محترمو نو زنا ګرانه شي دا خبره یاد ساتئ او په کومه معاشره کې چې زنا گویا ارزانه شوه پته لګېږي چې د مونږ په عوامو په معاشره کې نکاحګانې زما محترمو دا ګرانې شوې اوس مونږ څونه مطالبې کوو ډېرې ډېرې خویندې میندې ډېرې لوڼه زما محترمو د نکاح د